زما په سر باندې درد راځي د ډېرې مودې نه فبعث لي دواء زما د پاره یوه دوایي راولېږه دې سر باندې مې ډېر درد راځي یوه دوایي راله راولېږه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه ته یوه ټوپۍ ولېږله وي چې کله دې په سر باندې دړ راځي نو وې دا ټوپۍ په سر ږده چې به هغه ټوپۍ په سر کړله نو د سر دړ به یې ښه شو چې بیا به یې لر کړه د سر دړ به یې بیا راته چې ټوپۍ به یې په سر پرته وه نو په سر به یې دړ نه راتو یو ورځ یې وی دې ټوپۍ کې خو ډېر غټ کمال دی دا ټوپۍ ګورمه چې دې کې دند څه پراته دي چې هغه ټوپۍ یې کوله وکړله هغې کې دند لیکل شوي و بسم الله الرحمن الرحیم صرف دا پکې لیکوه د بسم الله کې دومره لوی طاقت پروت دی صرف د بسم الله د قرآن په شروع کې په دې یو آیات چې بسم الله الرحمن الرحیم چې دې سره صرف صورت شروع کیږي دا یوه بسم الله صرف د قرآن جز دی او په دې سره صورت شروع کیږي دې کې الله دومره لوی طاقت ایښودی دی نو د قرآن کریم به څومره طاقت وي بیا دې پسې دا صورت دی سورة الفاتحه دې سره قرآن شروع شوی دی ځکه ورته فاتحه وایي فاتحه معنی کولاوونکې او په دې سره هم قرآن کولاویږي چې کم ترتیب جمعی دی د قرآن نو اولنی صورت دی کی سورة الفاتحه ده یو صحابی وائی وی مونږ روان وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واپس روانو لار کې څه خلق ولیدو وی خبر شو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دي او د هغه د خوا نه را روان دي نو وی مونږ لراله چې زمونږ دی قبیله کې یو سړی لیونی شوی دی څه دم د سره نشته دی لیونی دی چې دم پې ور واچوی وی ما ورته وی چې ولې نه وی چې ورلو هغی په زنځیرونو کې تړلی و وی ما هغه صحابي وایي ما سحر او ماښام سورة الفاتحه شروع کړله هغه کس به مې پې دمو هغه لیونی چې سورة الفاتحه به مې وی نو خوله کې به مې لاړې توکانه جمع کوله بیا به مې پې هغه داسې دمو وی 3 ورځې مې سحر او ماښام په دې سورة الفاتحه د الحمد نواله د ولد ضالینه پورې په دې باندې مې دم که وی 3 ورځې پس چې پرانستو وی روغ رمټ بیخي روغ داسې محسوسېدله چې دا اډو لیونی نه دی وی هغې ماله څه عوض راکه ما وی هغې پورې نه خورم چې څو پورې مې د امام الانبیا نه تپوس نی کړی چې دا خوراک به جایز وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې په ناجایز دم ناجایز وي او په جایز باندې جایز وي دا تا سوره فاتحه ویلې ده دا خو جایز و چې کله ناجایز دم استعمال کی یا د ناجایز ضرورت تپاره هغه ناټیک وي نو سورة الفاتحه مې پې وویلله هغه لیونی 3 ورځې پس روغ رمټ شو سحر او ماښام به ما په سورة الفاتحه دمو دې کې الله دومره لوی طاقت یې دی خو مونږ قرآن رالو نه نو ما ته خپله یو کس خبره کوه